أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقری آیات نمبر 11 12 او 13 درې آیاتونو ویلې کېږي. 111 12 13 درې آیاتونه چې نو هغه په کې دا ویلې کېږي انشاءالله. او دې سره چې نو هغه په 112 نمبر آیات باندې رکوع نمبر 13 چې نو هغه به پوره شي او دغه نه به بیا چې نو رکوع نمبر 14 چې نو هغه شروع شي. دینه مخکې هم چې نو هغه تذکره د یهودو وه. دې رکوع کې هم تذکره چې نو هغه د یهودو کېږي. نو دلته د یهودو بیا چې نو هغه یو بله دعوه وکړله او په هغه دعوې باندې چې نو هغه دوی الله رب العزت وی چې دا اسې د دوی یو تمنا ده، دا د دوی یو ارزو ده او دا ارزو چې دی نو هم باطله ده، د دې څه حقیقت چې دی نو هغه نشته. د شان نزول متعلق چې دی نو هغه لیکلی دی وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام خواله وفد نجران چې دی نو هغه رالو د عیسایانو د نجران علاقې عیسایان رالل. نبی علیه الصلاة والسلام سره چې دی نو مجلس کې یهود هم ناسولو. نو دی لاول کې چې نو هغه داسې خبرې شروع کړي د خپل چې نو هغه یهود چې جنت ته به نه داخلېږي مګر هغه څوک چې هغه یهود او نصاره دي. دې نه ماسوا چې نو هغه بیا نور څوک چې نو جنت ته نشي داخلېدی. نو دوی چې کله دې دا خبرې کوي بیا په دې خبرو کې لږ نور تیز شو. نو بیا چې نو د یو بل هم په خپلو کې هم بیا اختلافي پیدا شو. نو بیا د هغې نه وروستو یهودیانو وی چې نصاره چې نو په دین باندې نه دي او نصاره او عیسایانو وی چې دا یهودیان چې نو دوی په دین باندې نه دي. نو الله جل جلاله اوس دغه تذکره کوي چې یهودیت، نصرانیت یا چې نو صابیت یا مسلمان کېدل دې کې چې نو ال انسان کامیاب کېدی شي. چې کله په انسان کې دوه خبرې چې نو هغه رالی یو دا من اسلم وجهه لله چا چې الله ته غاړه کې خودله د الله جل جلاله تمام اوامر چې نو هغې ته غاړه کې خودله من جانب الله چې څه هم راځي دغه ټولو ته چې نو غاړه کې خودله چې دا حق او سچ دی دا به زه په هر صورت منم. او دویم وهو محسن دغه کس نیکی کوونکی نو کم کس چې د الله حکمون ته غاړه کې خودله او نیکی کوله نو کدا د یهودیت سره تعلق ساتي، کدا د نصرانیت سره دوی تعلق ساتو او کدی د مسلمانانو سره تعلق ساتي، اصل کامیاب چې نو هغه د انسان دی. او بیا به دوی چې نو کامیاب په دې طریقې شول چې د دې نه مخکې یهود چې نو هغوی دین حق او سچو، د عیسایانو چې نو هغه دین حق او سچو. خو چې کله د الله جل جلاله پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو هغه مبعوث شلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدنو له وروستو اوس چې نو دغه ټولو دپاره صرف او صرف یوه خبره ده، هغه دا چې د هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات علیه باندې چې دی نو ایمان راوړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړي، دا خپل حق او سچ چې دی نو پیغمبر وګڼي، الله به دوی ته کامیابي میلاوېدی شي او کدیس نه نو دوی ته بیا کامیابی چې نه نو هغه نشي میلاوي دی. نو یهودیت
لاول هغه هم حق او سچ دینو عیسایت دا هم حق او سچ دین ولو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بابوس کېدلو نه اورستو الله وی وسر پوسر دقه دی من اسلم وجهه لله وهو محسن او د چنه نو نیکی کوله او د دې په نیکی کې د ټولو نه وړم هغه دار چې د الله اخرانه پیغمبر تسلیم ولو ومن اسلم وجهه لله الله ته غاړه کې خدا نو الله د غاړه خودو کې داري چې د الله حکم منل او د دې په کتاب تورات انجیل او زبور کې چې نو دا خبره چې اخره کې به پیغمبر راځي محمد رسول الله چې نو هغه بنومي د دغه پیغمبر پتا سبحانه اتباع او ایمان راوړل پتا سبحانه پیغمبر لازم دي نو ځکه الله وی چې دې سي به او کدي سي نو ولو د دې ایمان چې نو هغه قابل قبول نه دی دی که بیا هر څومره دعوې کوي دا ټولې دعوې چې دی نو هغې خوشې دي دغه یوه دعوه چې دی نو هغه هم د دوی په کار نه راځي بیا حضرات چې دی نو هغوی وایي دې مثال چې دی نو هغه داسې دی چې کله چې دی نو نور نه وي راختلی او ماښام شپه شي نو د ستورو هم حقیقت شته د سپوږمۍ چې دی نو هغه هم حقیقت دی ستوري هم په خپل ځای رڼا ورکوي پیدا ورکوي سپوږمۍ چې دی نو هغه په خپل ځای حق او سچ د رڼا ورکوي خو چې کله نور راوخیږي نو بیا ستوري او د سپوږمۍ هغه رڼا چې دی نو هغه ختم شي بیا د هغې د رڼا هېڅوک چې دی نو هغه قایله نه نو داسې مثال د الله د پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه مخکې کاغه چې نو د عیسی علیه السلام دینو کاغه د حضرت موسی علیه السلام دینو کاغه د حضرت داود علیه السلام دینو شریعت ولو دا ټول چې نو رڼا وه دغه ټول چې نو حق او سچ دین ولو خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث ولو د الله پیغمبر چې نو هغه دنیا ته رالو نو د هغې رڼا دومره غالبه ده دومره تیزه ده د الله د پیغمبر چې نو هغه نبوت دا په ټولو باندې چې نو هغه حاوي دی څنګه چې وس د دغه ستوري او د سپوږمۍ د رڼا چې نو حیثیت پاتې نه شو دغه شانتې وس د دغه ما قبل یو دین چې نو هغه هم حیثیت پاتې نه شو اوس به صرف او صرف د الله د پیغمبر چې نو اتباع کولی شي نور به یو دین چې نو هغه هم قابل قبول نه نو ځکه الله وی ولا يدخل الجنة الا من كان هودا نو دوی به دا خبره کوله چې جنت ته هیڅ څوک نشي داخلي دی مګر هغه کس چې کم سړی چې نو هغه یهودي او نصارا او یا چې نو عیسایانو سره د تعلق ساتي یعنی دوی د قومیت چې نو نارواله چې د قومیت کې چې دا قوم چې نو هغه کامیابېدی شي او د دې دوه قوم نه چې څوک بهر هغه چې نو ناکامه دي نو الله وی د قومیت ناره دا چې نو هغه خطرناک ناره ده د دې نارې د الله سره هیڅ قدر چې نو هغه نشته ځکه الله وی تلک امانیهم دا د دې چې نو آسی ارزوګانې دي تفسیر جلالین لیکلي دا چې نو تلک امانیهم یہ شهواتهم الباطله دا د دې چې نو آسی باطل خواهشات چې نو هغه دي په دې ناره هیڅوک چې نو کامیاب شوی نه دي لکه څنګه چې نو هغه مخکې مونږ ویلو چې تلک امانیهم دا امانی ده لا اصل له فی الحقیقه د دې چې نو اس حقیقت د دې لپاره نشته چا چې هم د سیناره لګولي چرته هم هغه کامیاب شوی نه دی قل هاتوا برهانکم راوړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی نو مسلمان به هر خبره تا به د په دلیل باندې چې نو هغه دی به د دلیل سره چې نو هغه خبره پیش کوي او چې کله د دلیل سره پیش کړه نو بیا په مخاطب باندې د هغې منل دي او کې وی نه منل جدا خو ضد او هټ درمي ده او د هغې پرون چې نو ذکر تیر شولو بلا ولې نه من اسلم وجهه چا چې ټیټ کړلو غاړه کې ښودله الله ته او بیا یې وجه چې نو هغه وي نو د انسان په وجود کې د ټولو نه اشرف مقام هغه مخ دی نو چې کله دی مخ الله ته کینی سجده چې نو هغه هم دغه وجه ده چې سجده چې نو الله رب العزت ته د ټول چې نو هغه عبادتونه کې الله ته د قرب حاصلولو د ټولو نه لوی ذریعه چې نو هغه حالت سجده دی ولې ځکه به دی کې انسان د خپل د وجود د ټولو نه اعضا او اشرف جز چې نو هغه راواخلي مخ او د هغه الله پاک ته چې نو د الله په مخلوق ته د اخلاق چې نو په کائنات کې د ټولو نه په ادنا ځای چې هغه ځمکه د ټول نه لاندې ده او دی ورته هغه په دی ولګي نو الله رب العزت ته دغه بنده په داسې حالت کې ډېر زیات چې نو هغه خوښي نو ځکه الله وایي بلا من اسلم وجهه چا چې نو خپل مخ راواغستلو الله ته کېښودلو نو چې مخ یې کېښودو نو ګویا ټول وجود یې تابعداري وکړه وهو محسن
او هغه نیکی کون کېو فله اجره عند ربه نو هغه د پاره به اجر وي د الله په نسبانه لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به په هغه باندې خوف او نه به په هغه باندې سو حزن چې نه نو هغه نه به دې چې نو هغه بیا یریږي خوف مونږ چې روان ځواني تویل کېږي او حزن چې نو با مزه تیر شوی باندې چې کم خفګان خلکو ته راځي نو دغه ته حزن ویل کېږي الله وی لا خوف علیهم په دې باندې به وروسته چې نو هغه څه خوف یره به پې نه دا یره به سره نه چې زموږ سره به څه معامله کېږي جنت ته که لاړ شو دا نعمتونه به ختمېږي که نه بوډاوالی به راځي که نه مرګ چې نو هغه به راځي که نه نو دا ټول یرې به دې ختمې شي ولا هم یحزنون او دې چې کم دنیا کې عمل کړي په هغې به هم خفه نه ځکه د هغې به برکت سره الله پاک چې نو جنت ته ورسول نو ځکه الله وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نو مانګه د قشان دغه وفد نجرانو دی چې کله ناسو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې مونږ يهوديان هم ول نو پاغه کې د دوی سره خطاب وکړو نو هغه يهوديان چې نو هغه په سره پاسېدل دی یو بل سره چې نو هغه بیا تیز لاړل نو دی ورته يهوديان او ليست النصارى على شيء عیسایان نصارى چې نو هغه په اس دین باندې نه دي یعنی د دې دین چې نو هغه قابل قبول دین نه دی دا حق او سچ نه نو هغه دین نه دی ان تر دې چې العیاذ بالله دا خبره چې نو هغه په کې وکړه چې عیسی علیه السلام چې نو هغه پیغمبر هم نه دی دا هغه د پیغمبرای نه چې نو هغه هم انکار وکړلو نو چې کله دوی دا وکړل قالت النصارى ليست اليهود على شيء نو عیسایان چې نو هغه په جذبه کې رالل دا هغه وسره اقشان د قومیت ناره واله دا هغه ویل چې عیسایان نو چې يهود چې نو هغه په اس دین باندې نه دومره پاغه کې غلو وکړه چې د حضرت موسی علیه السلام او دغه د کتاب نه چې نو انکار وکړو الله وی وهم یتلون الكتاب دوی حال دا چې دوی به کتاب لوستلو یعنی د دوی سره انجیل دا غوی سره چې نو تورات ولو او په دې انجیل او تورات کې دواړو کې چې نو هغه دغه پیغمبرانو د حقانیت صفات ولو تورات کې چې نو هغه د حضرت عیسی علیه السلام بشارت موجود انجیل کې د حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه ذکر موجود چې هغه حق او سچ پیغمبر تیر شو د دومره حد درمی چې نو هغه بیا وکړه چې د یو بل د پیغمبرانو چې نو هم انکار شول او مخکې مونږ ویل د یو پیغمبر نه انکار کول دا چې نو باعث کفر دی کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم او د دنیا قانون جوړ کړي چې کله چې نو هغه وطنان په خپل کې چې نو هغه په اختلاف شي نو دریم کس چې نو هغه پیدا ملاويږي نو دل دی الله رب العزت هم کوی چې نو هغه ته اشاره کوي الله وی کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم کله چې د دواړه اهل کتاب ولو او په ډله چې نو هغه نو چې د دې اختلاف کله رالو نو د دې په شانتي آلته لا علم کسان د مکه د مشرکانو کسان کم جاغه مشرکان ول دا غوی پکې وي دا سنه لا يعلمون مثل قولهم د دې د وینا په شانتي یعنی د يهودو د نصارا هغه د دواړه چې نو هغه په حق او سچ دین باندې نه دي که په حق او سچ دین یو وی مونږ چې نو په دین ابراهیمی باندې یو نو چې مونږ په دین ابراهیمی یو زمونږ د دین چې نو هغه حق او سچ نه چې نو يهودیت حق نه نصرانیت چې نو هغه حق دی او نه مسلمانیت چې نو هغه حق دی دې دغه وي نو دا غیم تر دې د الله وکړلو څنګه دوی چې نو هغه دا وای حق حالن کې دوی چې دا دینونه حق دی نو دوی بیا په خانقاه کې جا 360 بوتان ولي خو دیول او دغه 360 بوتان د هرې ورځې دوی یو بوت ان تر دې چې وای دی چې نو د حضرت مریم د حضرت عیسی او د حضرت موسی علیه السلام د دې چې نو هغه جوسې هم جوړې کړې وي او هغه نسب کړي خو دی وي دا دې لپاره د چې نو مکه د مشرکان وې دا ډېر څه نو هغه تیز خلک ولو وې د دې چې نو هغه تعلیم نه خو عقل چې نو هغه ډېر زیات ولو په هي چې نو هغه ډېر وا نو وې دې د دې لپاره خو دی چې زمونږ سره د اچا چې نو اختلاف ناراضي کاغه چې نو عیسایان راضي دا د خپل پیغمبر د پیغمبر د مور تصویر چې نو هغه بدلتی نه داغه مجسمه ومنګه جوړه کړي که يهوديان راځي دا هغه به دغې نه ته دا ټول خلک چې نو هغه به زمونږ سره جوړي دې لپاره دوی جنو دا کړل الله می دین ابراهیمی خو تقاضا دا و چې بت پرستی ختمه کړي و ابراهیم علیه السلام خو د وړکوالي نه جنانو هغه منشا ده چې د غیر الله چې نو هغه نوم نشانه ختمولو
او داغه نه په خپل بوتانو هغه سلسله چې نو هغه ټوله ختمه کړو نو دې څنګه وي چې مونږ په دین ابراهیمي او مونږ په حق او سچ دین فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله به چې نو هغه سوکي حصے فیصله چې نو هغه به کې په ورځ د قیامت د دې پمنس کې دی ټول ته چې نو هغه ظاهرا پته لګي ځکه دې چې نو په حجت او دلیل سره هغه خود د پته لګیدل چې مسلمان حضور علیه الصلاۃ والسلام دین دا حق او سچ دین دی خو الله په ورځ د قیامت بل الله پاک د دې په پمنس کې فیصله وکي چې کله دې دغه عقیده سره چې نو دغه عقیده جهنم ته لاړ شي نو د بیا ال پته لګي فالله يحكم بينهم الله به فیصله وکړي د دې په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كان فيه يختلفون په هغه خبره کې چې کم کې دوی اختلاف کولو الله رب العزت دې موږ دغه اختلاف نه وساتي پرونی درس کې چې نو هغه موږ هغه حواله ورکړو حتی یاتی الله بامره په دې کې چې نو هغه موږ ویلو چې دې نه مراد چې نو هغه یو قول کې دا چې روح مرګ دی موږ ځکه امر روح ته چې نو هغه ویلې شو یسالونک انا امر سره یسالونک ان الروح قل هو من امر من ربي دی نو دا څنګه نو زما د رب څخه نو هغه امر دی نو موږ ویلو سورته کاف کې هغه په سورته کاف نه بلکې سورته بنی اسرائیل چې نو پاغي کې نو دا غزه کې نو هغه په دغه حواله باندې موږ لږ خطا شو نو کڅوک بیا په سورته کاف کې ګوري او نه هغه په سورته کاف نه سورته بنی اسرائیل کې چې نو هغه دغه دی آیات التفاق غزه کې موجود دی وقالوا او دی ویل يدخل الجنه هرگز به جنت داخل نشي الا من كان مگر هغه څوک چې هغه يهودن يهودي او نصارا یا نصراني تلک دا چې نو اماني هم د دې باطل ارزوګان دي قل او ايورته پیغمبر هاتو راوړی برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بلا بلکې من اسلم چا چې ټیټ کړلو وجهه خپل مخ لله الله ته وهو او هغه محسن نیکی کوونکی فله نو داغه د پاره اجره اجر داغه د عند ربه داغه د رب پنيزو ولا خوف عليهم او نبي سير پاغي ولا هم يحزنون او نباغي غم جنشي وقالت اليهود او ويلو يهود ليست النصارى چندي نصارى عيسایان على شيء پسدين باندې وقالت النصارى او ويلو عيسایان ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پسدين پسلار باندې وهم يتلون الكتاب او هغوی به یعنی د ټولو دوانو فرقو به تلاوت کولو د کتاب لوستلو به کتاب کذالک د قشان قال الذين اوي اي کسان لا يعلمون چې علم نه لرو مثل قولهم پشان د وینا د دی فالله پسلا پاک به يحكم فیصله وکي بینهم د دی پمنس کې یوم القیامت پورز د قیامت فيما كانوا فيه پاغه خبره کې چې دی پاغه کې یختلفون اختلاف کولو